الرحیم. اسرار ملک خو تر خبره خلاصه کړه ټوله په اوره چې مونږ د هغه مارکیټ کې ناسو نو خبره مونږ کړې مم نه ده او دا تجویز دی وزیر ملک او د فیض الله جان او د خان افضل و یاره چې که داسې وکړو ما چې خوښ هم ده ځکه چې مونږ خو قوم نه ویرنوو چې قوم کم ویرنوي معلوم خلک دي نو بیا مونږ ورته ووایو چې بس ټیک ده ټیسن له مونږ نسو دلته دونو را درمي ټیډي بدل نه بس یې منځ سټیډیم واده شو خو ورته دا مو ویل چې کاغذ لاندې وې راسره خبرې هم ټولې لیکې هغه خبرې ورته مونږ ښیلې وې او هغه د مشرانو ته پته هم دي خو حساب راسره هم منلې او په هغه ټایم کې اسرار د مونږ ټول دوام پې وکړه او خبرې هم وکړې خو دو طرفه مونږ ته داسې پته ولګېده چې دو هغه خبرې ونه منلې وام او بیا یې هم نه مني نور چا کم پکې جرګه باز دي چې سی ورسی خان افضل جی شو فیض الله جان شو وزیر ملک شو زراف دو ټول د قوم مشران دي ورم خبره کوي او دل مونږ ترم خبره کوي آی چې دا قوم جوړ شي ویران نشي خو یو خبره هم نه مانی پرون مونږ فیض الله جان سره ولاړو احمد شاه جیم وو او مالته چې فیض الله جان یوسف سره ګڼې دوم نو یخته یې خبرو نه اندازه داسې لګېده چې فیض الله جان ته یې مې ویلی چې زه تام نه منم نو دا یو شرم مقام دی ځکه چې یو مشر ته داسې خبرې کول یا یخ بېزتي کول نو مونږ وجې سره دا خبره هم کړې وه مو چې که هلته نه وي بس فیض الله جان هلته را درمي مونږ له مونږ سره کښېني دغ قوم کې کښېني چې خبرې دې سره کوو یې بس مونږ یې سره خبره کړې نورې چې کم دی که دړکې وي او که ځینې خبرې وي او که ځینې شی نه وي یې ځان سره کېږي ځکه چې مونږ ده ته معلوم یو او دا مونږ ته معلوم دی دا ټول او که ځکه خبره راغله یا دی بیا یې سره په میدان معلومه کړو که نه چې څه وي کېږي او څه وي نه کېږي خو پرون مونږ بیا ولایت شاه جي سره هم دا خبره وکړه ناسو دا مونږ من یخیل عزیزان وو او نوربادر جیم وو او بارکی نام ورته وویل مو چې څه خبره وي مونږ یې سره بلکل ولاړ یو دا دلې کوم جرمانه ما چې 1 روپۍ مې ورنه کړه که 15 روپۍ دې ورکړم که نه بس داسې شو لکه کورته پرتوګې نه ووتل بس ورته ووایه چې مړه صلاحالدین مې مشر دی که دمخیلې طرفه یا نوربادر دی یا سردار اجي دی یا تیمور دی یا آنې دی یا بل دی ورشه مړه ترې وایخله دی بیا ماله راشي ما نه جرمانه واخلي او مونږ د خپلو عزیزانو ته همداسې وویل چې 15 روپۍ مې ورنه کړي چې ضرورت پیښ شي چې په توده میله کې مې ته کښېنم د ټول قوم که ضرورت پیښ شي په غونډي کې مې ته ټول کښېنم دا په میدان د خپل عزیز ته یم دا ما خپل سړی دی دا بېزتۍ ته نه یې ورکوم او ورته ویلي مې دي ما چې روپۍ مې ورکړې ځکه چې روپۍ ورکړې نه بیا خو خبر شه په دا قوم کې ته کښېنې یا وګڼېږې ځکه چې چا نه پیسې اخیستل یا جرمانه اخیستل دا ډېر بېزتۍ خبره وي نو انشاءالله مونږ سره یو چې ځینې هر قسم خبره راشي چې دا ونیئ چې تودې مینې لره نه شي واورېدې مونږ مخکې هلته ناست وو بیا مونږ کوسو چې دا خلک څنګه رسي نو بس همدا خبرې دي انشاءالله مونږ وې هر یوه خبره په ساله او په مشوره او چې کم ځای مو تخیله که یغ ځای له رادرمي ټیک ده او که نه رادرمي او د مونږ دغ قوم سره کم زیاتی کوي مونږ سره بلکل په هر طرف که په حکومت کې وي که په قوم کې وي که په ملاتړ وي که په هر یو شي وي مونږ انشاءالله ورسره ولاړ یو دویمه خبره دا چې د انضمام خبرې هم پکې راسي نو مونږ بار دا هر یو ځای کې همدا خبرې کوو چې دا خبره هم سره یادوو مونږ په ورځ یوسف ته وویل او د ټولو مشرانو ته مو ویل ما اسرار چې تاسو دا غونډې کوو چېرته خو دا هم یاد کو چې وړي کې دا انضمام یې روان شو انضمام خو هضم شوی خو چې دا پولیس او پټواري او اسرا عدالتونه او اسرا دا ټیکسونه چې روان دي نو دا خو به بدي ده لکه څنګه و ته په توده میله جرګې کوي
او چې پټواري له راشي نو بیا خو یې په دا غونډي باندې هم بدې کوي. نو په کار دی چې په دا باره کې هم ځینې خبرې کول په کار دی چې مونږ پورې دا شی نه منو چې کومه پورې مونږ سره کومې وعدې کړي وي، کومې نورې خبرې کړې وي چې تاسو له مونږ ترقیاتي شیونه ورکوو، فنډونه ورکوو، پیسې ورکوو، نو شیونه نشته. او چې کوم شی د دغه حکومت ته ضرورت دی، که هغه پولیس دی غل، که پټواري دی غل، که عدالت ججان و وکیلان دي غله و ډاکوان دي، او که د ټول پلازې والا NHA والا دي عام غله دي، تا نه شی اخلي او تا له یو شی هم نه ورکوي. نو په دا باره کې مو ته ټول قوم یو کېدل په کار دی چې دا شیونه نه منم. اول ماله راکړه چې ما د غریب عوام دا ما د قوم اول د بجلي مې سمه کړه چې دا ګریډ د ما ته لګولی او بجلي نشته. اول ماله اوبو غم وکړه، اول ماله د ګیس شیانو غم وکړه، ماله سکولونو او روډونو غم وکړه. نو ته الټا د ما نه شی نه اخلي. نو انشاءالله په هر یوه خبره وې سره ولاړم او یمو خو یوه خبره والله په بیل او په سمتې لکه مې ته وروستو کې که پکې سره ممسیب که په دا خبره کې ویم او که بله خبره کې ویم او نور بس هفتې پورې به پخه واده شوه او نور که څو چا شوق وي د بدماشۍ او د ډنډمارۍ لغمانه جي که نه نو بس ورته په میدان ناست یو رایشي که هغه هر څوک وي نامې وی نه اخلو ځکه چې بده خبره ده. بس ما هم دا خبرې وسله.